قیامت علامات ډېر زیات دي. یو علامت پکې دا دی چې الله جل شانه به قیامت ته نږدې یو څاروی به راوځي. د کوم ځای نه به راوځي او دا څاروی به څنګه وي او د دې کار به څه وي؟ دا څاروی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه چې یا رسول الله، الله جل شانه چې د قرآن مجید کې د څاروي ذکر کړی چې یو څاروی به راوځي، دا څاروی به یې څنګه، د څه مقصد دپاره به راوځي او د کوم ځای نه به راوځي؟ نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل په مخ ته ځمکه باندې د الله جل شانه د ټول نه کم بهترین کور دی، د هغه ځای نه به دا څاروی راوځي، یعنې بیت الله شریف د خوا نه به دا څاروی دا راوځي. یا رسول الله څنګه به وي؟ کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل داسې یو څاروی به وي مخ پې د غوی په شان دي، مخ پې د غوی په شان، دا شاته حصه به د غوا په شان دي، شاته د غوا په شان، مخې ته د غوی په شان، سینې د ازمري په شان دی او سترګې د خنزیر په شان او د یختو نه به ډکي او د هغه خپې هغه به د اوښ په شان دي او د هغه دلته ښکرې چې کمي وړې وړې ښکرې وي هغه به د زرافه په شان دي، زرافه دې ځای کې لږې لږې ښکرې لیدلي داسې به وي او هغه د هغه خپې به په ځمکه باندې او سر به د وریځو سره لګېدلی، د وریځو. یا رسول الله د څه دپاره وي؟ وایي دی به راځي قیامت ته نږدې او د سره به د حضرت سلیمان علیه الصلاة والسلام ګوتمه ګوتمه، حضرت سلیمان علیه السلام ګوتمه به ورسره او د حضرت موسی علیه السلام امسا به ورسره او هر سړي له به په هغې ګزار ورکوي، مسلمان له به هم ګزار ورکوي په تندي او کافر له به هم ګزار ورکوي. دا به د ده کار یې دې څاروي دا به ګرځي. د مسلمان دپاره خوشخبري ده په دغه وخت باندې چې کله دی په سر باندې په دغې امسا باندې ولګي الله جل شانه به د ده مخ هغه د سپوږمۍ په شانتې وځلوي او دغه به کامیابي د هغه انسان دپاره چې مخ یې وځلېږي. او کوم کافر چې وایي مخ پې تک تور شي، صحیح ده. یا په بعضې روایاتو کې راځي چې دا سوره دخان کې مفسرینو حضراتو تذکره کړې د دې خبرې چې یو څاروی به راوځي هغه به مشرق ته، مغرب ته، شمال ته، جنوب ته، دې ته به منډه وایي، په یو سیکنډ کې به ځي واپس به راځي څلور واړو طرفونو د دنیا ته او د ده دا ګرځېدل مشرق، مغرب، شمال، جنوب ته دا به د علامت دپاره وي چې په خلکو باندې علامت ولګي چې دا کافر دی او دا مسلمان دی، چې دی منډه کي او وګرځي واپس دغه ځای ته راشي. هر یو سړی د چا په تندي به کافر لیکلی شوي، د چا په تندي به مسلم لیکلی شوي، صحیح ده. دا قیامت ته نږدې دا به راځي. دغلته هم یو خبره ده چې په دونه لږ وخت کې به دا څاروی منډه وایي او بیا به دغه ځای راځي. هغه فارمولې ده کوم چې مې د سلیمان علیه الصلاة والسلام د تخت باره کې کړې وه چې په دونه لږ ساعت کې ساینس څنګه دا ثابته کړې ده چې دا ځي او واپس راځي دغه ځای ته. دا تذکره مې درته کړې وه، نو هغه دلته هم فټ کړې ښه. الله جل شانه فرمایي چې دغه څاروی دا به راوځي، دا د قیامت ته علاماتو یوه علامه ده. یو مقصد دا دی، بل مقصد دا دی چې د خلکو پہچان به کېږي د وجه نه. بل یو مقصد چې الله جل شانه قرآن مجید کې ذکر کړی هغه دا دی چې تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون. د خلکو سره به دا څاروی خبرې کوي، خلکو ته به دا وایي یاره دا خلک دي چې د الله جل شانه خبرې نه مني، اوس مو ومنلې، زه مو لیدم اوس مو ومنلې، دا خبرې به ورسره کوي. الله جل شانه فرمایي اذا وقع القول عليهم، کله چې په دې باندې د قیامت خبره راشي اخرجنا موږ به راوباسو لهم د دې دپاره دابة یو څاروی من الارض، دابة یو ګرځېدونکی من الارض ځمکې نه، تکلمهم خبرې به کوي د دې سره ان الناس بېشکه خلک کانو بآیاتنا زموږ خبرې لا یوقنون په هغې به یقین نه ساتو. ویوم په هغه ورځ باندې نحشرهم من كل امة فوجا مما یکذب بآیاتنا وهم یوزعون. الله فرمایي دا خلک به زه راجمع کوم او په دستو کې به یې ودرومه. هلته هم دا یوزعون ټکی راغلی و، سلیمان علیه الصلاة والسلام دا خپلې دستې برابرولې. تاسو ته ما ویلي د یوزعون څه معنی ده. الله فرمایي یومه په هغه ورځ باندې چې کله دا څاروی راوځي بل یو کار به هم کېږي، نحشر من كل امة فوجا، زه به راجمع کوم دا خلک ډلې ډلې ممن د هغه چا نه یکذب بآیاتنا چې زموږ په خبرو باندې به یقین نه کوو، د هغې نه به انکار کوو، فهم یوزعون او رایساریږي به دا خلک. الله فرمایي حتی تر دې پورې اذا جاءو چې دوی راشي الله جل شانو خواله قاله، مطلب دا دی چې قیامت بالکل رانږدې شي او په سر شي، دا ټول به د الله جل شانو طرف ته روان وي. خیال مو دې خبرې ته حتی تر دې پورې اذا جاءوا چې دوی راشي قال نو الله جل شانو به ورته وایي اکذبتم بآیاتي، تاسو انکار کړو زما د خبرو نه، تاسو انکار کوو زما د قرآن نه، ولم تحیطوا بها علما، ستاسو علم خو دومره نه و، ولم تحیطوا احاطه نه وکړي تاسو بها زما په دې قرآن باندې علم د علم په لحاظ سره، ستاسو دومره علم و چې زما د قرآن نه مې انکار کوو، ستاسو دومره علم و چې زما د خبرو نه مې انکار کوو. ولم تحیطوا بها علما، الله فرمایي ستاسو علم خو دونه نه و. الله جل شانو به راجمع کې خپل ځان ته اما دا کنتم تعملون. الله فرمایي ستاسو علم خو دونه نه و، دا تاسو څه کول په دنیا کې، اما دا کنتم تعملون، دا تاسو څه کول په دنیا کې، څه چل مو کوو. الله جل شانو فرمایي ووقع القول عليهم، د قیامت خبر به راشي په دې باندې بما ظلموا، د قیامت هغه سخته به راشي په دې باندې. ووقع القول عليهم، د قیامت هغه سخته به راشي په دې باندې بما په سبب د هغه څه من ظلموا چې دوی ظلم کوو، چې الله جل شانو خبرې نه منلې. فهم لا ينطقون، دنیا کې ډېرې خبرې کړي، الله فرمایي بیا به خبرې نشي کولی، بیا به خاموشه ولاړ، بیا به خبرې نشي کولی. اولم